د دې مثال داسې دی لکه افریشن کول. دا انسان ته افریشن کوي، د انسان هغه کمزوري یعنې مکمل ختموي. دا انسان بیا 3 ودونه کوي انشاءالله دلته به څه مسله نه راځي چې د هغوی د بچو مسلې بې اولادۍ مسلې هغوی ته چې کوم دی بې اولادي د هغوی چې کوم دی سپم کمزوري نو الحمدلله د هغې حوالې سره موږ سره داسې دواره سره ده چې هغه ورونه چې د هغوی سپم زیرو وي. بل هغه حضرات چې کوم د شوګر مریضانې نو شوګر دپاره چې کوم حضرات انسولین استعمالوي هغه ورونه چې هغه جاري دوايي استعمالوي او درد د تیل تیار کړي دي چې په کم ځای باندې درد دي یا په زنګنانو درد دي په دې ګوتنو باندې درد دي الحمدلله چا په ګرده کې شګی خو دا کاڼی چې کوم دی یا کاڼی خو دا کاڼی چې کوم دی 7 mm نه د 8 mm نه کمی. کوشش دا که مونږ یاره چاته الله صحت ورکړي. ټول خلک ټول عمر خلک پیسې هم نه لي خلک کله دوا ملي نو مونږ په دغه نیت باندې مونږ الحمدلله دغه څه خبره بنئ انشاءالله مونږ کوشش کوو چې یو سړی راشي د هغې مونږ هیئت ته ګورو. یو سړی غریب دی هغه ځل رزق نشي پیدا کولی نو هغې نه مونږ څه والو. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکی مهربانه بادشاه دی. قدرمنو زما په څنګ ناست مولانا صاحب د یو څو مرضونو دپاره نقصې جوړې کړي دي. وی چې یاره زه غواړم چې چاته زما د لاسه فایده ورسي. راغلیو جي د مولانا صاحب سره به د دغه مرضونو حوالې سره خبرې کوو کومه دوی د جوړه کړې ده او کومه دوی عوامو ته رسول غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېره مننه جي شکریه جزاک الله. تاسو څنګه مولانا صاحب؟ الحمدلله ستاسو دعا ده ستاسو راتلو ډېره مننه. مولانا صاحب دا راته ووایه د کومو مرضونو دوی تا جوړه کړې ده؟ اصل کې زمونږ چې کومه دوایي ورکوو جي نو الحمدلله د هغې مونږ خپله اول استعمال کو مونږ په خپله چې کوم دی ځان باندې استعمال کو نو مونږ دا کومه نسخه چې مونږ تاسو ته اوس ښیو دا زمونږ خصوصا د هغه حضراتو لپاره ده هغه نوجوانانو لپاره ده چې کوم هغه مایوسه شوي او هغه د واده نه نوم نه یریږي. ډېر نن سبا که تاسو ګورئ په پوره ملک کې لکه 95% خلک چې کوم دی ذهني شکار دي مطلب د ډپریشن او دارنګې زه به تاسو ته دا ویم چې لکه خوراکونه نن سبا داسې دي چې د هغې د وجې نه موټاپ هم راشي د خېټې هم غټې شي د انسان او دارنګې هغې ته چې کوم دی کمزوریانې محسوس شي. کمزوري دې حد ته ورسېږي چې بیا انسان د واده د نوم نه م یریږي او ډېر خلک داسې وي چې هغه مطلب دا چې بیا هغوی ته کمزوري محسوسېږي قوت باچې ورته وایي جنسي کمزوري چې کوم ده دا محسوسېږي. نو د هغې د وجې نه موږ داسې دوا تیاره کړې ده داسې مجربه نسخه ده چې الحمدلله دغه دوا چې کوم په سکرین باندې تاسو ته ښکارېږي دا چې څوک 2 وارې استعمال کړي نو الحمدلله د ده چې څومره کمزوري ده دا مکمل ختموي. کم د پټې کمزوري شوي کم د رګونه کمزوري دغه کمزوري الحمدلله د الله په فضل سره به دغه کمزوري ختمیږي. د انسان که بیا انشاءالله د دې مثال داسې دی لکه افریشن کول. دا انسان ته افریشن کوي د انسان هغه کمزوري یعنې مکمل ختموي. دا انسان بیا 3 ودونه کوي انشاءالله دلته به څه مسله نه راځي. وجه څه ده چې ما خپله استعمال کړې ده ما ته خپله انشاءالله ما ته ریزلټ را کړی دی نو دا په زرګو خلکو ته مونږ ورکړې ده. دا پخوانۍ نسخه ده دا زمونږ استاد محترم سره ورسره وه چې هغه به 8 کاله دې کورس کړلی نو د هغې نه پس دا نسخه چې کوم دی مونږ ایجاد کړې ده. ما ته فایده را کړې وه ما وایي چې زه ټولې دنیا ته شو کړم چې یو بل مسلمان ته خیر ورسي نو په دې وجه مونږ دا نسخه چې کوم دی تاسو ته درکوو. لکه مولانا صاحب د دې نه علاوه د کومو مرضونو علاج کوئ څه نسخې هم تیارې کړي دي؟ د دې نه علاوه چې موږ سره هغه نوجوانان هغه خویندې وروڼه چې د هغوی د بچو مسلې بې اولادۍ مسلې هغوی ته چې کوم دی بې اولادي د هغوی چې کوم دی سپم کمزوري نو الحمدلله د هغې حوالې سره موږ سره داسې دواره سره ده چې هغه وروڼه چې د هغوی سپم زیرو وي یا کوم وروڼه داسې وي چې هغه مطلب دا چې د هغې 5% 10% یا کم جراثیم ډېډې مړه شوي یا کم جراثیم داسې وي چې هغه ګوډ ماتي یا د زخم د وجې نه د هغې چې کوم دی جراثیم نور هم چې کوم دی هغه مړه کېږي نو د دغې دپاره موږ سره الحمدلله دغه صفوف دي صفوف مغلظ دی ته وایي انشاءالله دا هغه وروڼه چې هغه استعمال کړي چې د هغې بې اولادي سپم یې کمزوري شوي انشاءالله چې کوم نرمي نو دې وجې نه چې کوم دی بیا اولاد نه بچي نه
نو الحمدلله موږ څه داسې نسخه شته چې دا استعمال کړي د الله په حکم سره دغه سپم به د 5% نه 10% نه زیرو انشاءالله دا به 50 60 70 ته رسي انشاءالله د الله چې د چا کمزوري د هغې دپاره ده بالکل چې د چا کمزوري او دغه هغه نوجوانان دپاره دا نسخه ده د مکمل کورس دی چې کم نوجوانان داسې وي چې هغوی کمزوري شوي د انسان د غلطۍ د وجې نه نن سبا سوشل میډیا دور دی انټرنیټ دور دی او د خوراکونو داسې خوراکونه دي ګرم خوراکونه دي انسان د دې وجې نه چې کوم دی ذکاوت حس د ته راشي د دماغ کمزوري شي ذهني ډپریشن ورته راشي دارنګې بېخوابي راشي د دې بېخوابۍ او د ذهني ډپریشن او د ذهني کمزوري بیا دا وجه چې انسان ته بیا مردانه کمزوري هم راشي قوت باچې ورته وایي د دې وجه نه انسان منی نرمه شي دغه کم به چې کوم دی دا نرمې شي د دې وجه نه انسان ته بیا چې کوم دی دغه کمزوریانې محسوس شي بیا بېاولادي هم راشي جراثیم یې مړه شي بیا په ډاکټرانو باندې ګرځي بیا چې کوم دی قسمه قسم علاجونه کوي خو د هغې زخم جوړ شوی دغه زخم د وجې نه چې کوم دی بیا انسان د جراثیم ختمیږي مړه کېږي مولانا صاحب د دې نه علاوه د کومو مرضونو نسخې ورکوي تاسو د دې نه علاوه چې موږ سره الحمدلله هغه مشران چې هغوی ته همدغه کمزوري مطلب دا چې نن سبا زموږ مشران داسې چې هغه عام دوای نشي استعمالولی لکه دا اوس دا کومه تیله چې کوم تاسو سره موږ شیر کړه چې دا زهر دی دا انشاءالله 2 ټیمه استعمال کړي خو دا مالش سیز دی د خوراک سیز نه دی دا موږ پر اسکرین باندې ځکه خلکو ته وایو ما مدینه منوره کې یو کس ته ورکړی و نو هغه خوړلی وه خدای خوړلې وه نو د دې وجې نه موږ دا وایو چې دا 2 ورځې مالش دی د دې سره چې کوم انسان کمزوري دا کمزوري افریشن کوي مکمل دا کمزوري ختموي نو دغه شوګر مریضان نشي استعمالولی دا پر اسکرین ځکه وایو چې بعضې خلک بیا داسې هغوی ته معلومات نه د دې وجې نه موږ دا خبره په سکرین ځکه کوو چې بیا خلک د دې نه بچ شي دا صرف مالش چیز دی د خوراک چیز نه دی د هغې دپاره د مشرانو دپاره چې کوم شوګر مریضان د هغې لپاره موږ سره الحمدلله دغه دوا سره ده چې هغوی دا استعمالولی شي دا تاسو کتی شئ شاید به یې دې ته کوشته تانبه وی دا چې استعمال کړي انشاءالله دا به د 3 مۍ سره کاشوغې خوري د ده مکمل چې کوم دی کمزوري به الله ختمه انشاءالله ده ته به څه مسله نه محسوسیږي دا چاندی ګولۍ دي دا یوه ګولۍ چې استعمال کړي بل هغه حضرات چې کوم د شوګر مریضان نو شوګر دپاره چې کوم حضرات انسولین استعمالی هغه ورونه چې هغه جاري دوای نه استعمالي او مطلب دا چې ډاکټرانو ته جاري دوای لیکي یو کورس ختم کی بیا بل استعمالي زیاتره زمونږ خویندې میندې داسې دي چې د هغې شوګر یي د هغې د وجې نه د هغې معدې خرابې شي د ګولو د بار وخت خوراک د وجې نه نو د دغې په وجه باندې موږ سره الحمدلله دا کپسول دی دا کپسول دا 2 میاشتې کورس دی په 2 میاشتو کې به ستاسو مکمل شوګر ختمیږي هغه ورونه چې هغه انسولین استعمالوي انشاءالله هغه انسولین به هغه پرېږدي په شرط دې باندې چې اول به موږ ته ټیسټ راوړي چې کوم ټیسټ یې کړی دی دا شوګر 400 کې دی 500 کې دی زموږ دا ګولۍ به استعمالوي میاشت پس به بیا ټیسټ کوي هغه ټیسټ به م راته راوړي الحمدلله د هغې شوګر به کنټرول شوی 2 میاشتې کورس دی 2 میاشتې کورس دی په 2 میاشتو کې به مکمل دی چې کوم جاري دوای نه خوري انشاءالله هغه جاري دوای به بالکل پرېږدي انسولین استعمالوي انشاءالله هغه انسولین به مصرف پرېږدي خو په شرط دې باندې یو خبر دا پکې کومه چې کله دا دوایي د دې شوګر کمیږي نو دا دوایي به بیا ورو کمی ځکه دا شوګر کنټرولوي نو لکه نن 2 ګولۍ خوري نو چې هفته پس بیا د شوګر کنټرول شو دته پته لګي نو بیا به یوه ګولۍ لکه خوري بیا 2 ورځې پس به یوه ګولۍ خوري چې څومره شوګر کنټرولېږي هغه عمر به دا ګولۍ بیا ورو پرېږدي انشاءالله دې سره بل نن سبا زیات چې کوم دی د بواسیرو مریضان ډېر زیات سیوا دي نن سبا خلک چې کوم دی د هغې قبض ګیس جوړېږي بواسیر جوړېږي خوني بواسیري بادي بواسیري ډېر خلک داسې وي چې هغه افریشنونه هم کوي د دې لپاره نو مونږ وایو چې هغه خلک د افریشنونه بچ شي ځکه ډېر خلک داسې دي چې په هغه ماته یو مریض راغلی و دغه دوایي مونږ جوړه کړې وه نو هغه مریض 6 افریشنونه کړي وو الحمدلله ما ورته دوایي ورکړه د هغې الحمدلله 3 ورځې پس یې ماته کال وکړو مناسب زموږ مریض ټیک شو نو د دې وجې نه مونږ د بواسیرو دپاره داسې کپسول تیار کړی دی انشاءالله چې دا تاسو وخورئ د دې سره مونږ کې صفوف هم شته او دا کپسول شکل کې هم شته نو انشاءالله چا کم پکاري هغه به ورته ورکوو هغه حضرات چې د هغې قبض ګیس جوړېږي او دارنګې چې کوم دی بواسیري نو انشاءالله دا به ختمېږي د الله په حکم سره او دا تیل د څه دپاره دی مولانا صاحب دا جی بالکل دا تیل چې کوم دی پوره پاکستان کې چې کوم درد دپاره خلک تیل استعمالوي
نو دا د ټولو تیلو چې کوم دی اعلی کوالټي تیل چې کوم دی په دردونو کې چې کوم رونه داسې دي کومې خویندې میندې داسې دي چې هغه ګولۍ خوړی نه شي ځکه ظاهره خبره ده چې بعضې مشران داسې چې هغه ګولۍ نه شي خوړی یا د ګرمایش وژي یا معدې خرابي نو د هغې دپاره مونږ دا درد د تیل تیار کړي دي چې په کم ځای باندې درد دي یا په زنګنانو درد دي په دې ګوتنو باندې درد دي هغه خویندې میندې چې د هغې پر املا دردونه یا زمونږ مشران داسې دي سپین ږیري بوډاګان خویندې میندې چې د هغې په پنډو باندې دردونه انشاءالله دغه تیل به استعمالوي 2 مالشه به کوي انشاءالله 3 مالش سره به هغوی ته رزلټ ښیي انشاءالله درد به مکمل د الله په حکم سره ختمیږي دا زخم کې کار کوي که صرف دردونه نه جی صرف دردونه چې په بدن کې په کم ځای کې درد دي په پنډۍ درد دي په ملا درد دي په غاښ درد دي چې په جسم کې په کم ځای درد دي په سر درد دي نیمسری درد دي په دې ولو منځ باندې درد دي په دې مټ باندې درد دي په کم ځای کې انشاءالله درد دي د الله په حکم سره به دغه انشاءالله درد ختموي چې نن سبا د ګردو زیات شکایت دي زیات رونه داسې دي چې هغه د ګردو کې شګی یا کاڼی ګردې درد کوي فیب کوي ګردې کې زخمي ګردو کې شګی ګردې چې کوم دی هغې کې زخمي نو انشاءالله دا ګولۍ چې کوم دي دا ډېر په مشکل سره تیارېږي ځکه دا مونږ چې کله تیارون دا د اور دې ته به اور بلی او ډېر په مشکل سره دا تیارېږي خو الحمدلله چا په ګرده کې شګی خو دا کاڼی چې کوم دی یا کاڼی خو دا کاڼی چې کوم دی 7 mm نه د 8 mm نه کمی که غټه مې نو بیا به کورسونه زیات وړي ظاهره خبره ده چې بیا دغه کاڼی به ورو ورو ریږي خو په هر حال که د 7 mm نه د 6 mm نه دا کاڼی کمی نو دا کاڼی به انشاءالله د الله په حکم سره به دا ګولۍ وباسي هغه ورونه چې د هغوی شګه خو انشاءالله په ورځ کې دننه وباسي هغه ورونه چې د هغوی ګردې درد کوي په ګرده باندې درد راځي یا زخمي یا ګردې پړسیږي نو دا چې کوم تاسو په سکرین باندې کتی شي دا موږ 13 ګولۍ کورس ورکو خو په هر حال هغه ورونه چې هغوی ته زیاته مسلې د هغوی چې کوم دی کاڼې غټي نو بیا به لازمي خبره ضروري خبره ده چې بیا به 15 کورسه 6 کورسه وړي انشاءالله دغه کاڼې به د الله په حکم سره د افریشن نه به الله بچ کوي دغه چې کوم د ګردو مریضان دي خو د تریخي کاڼې نه د ګردو کاڼې چې کوم د ګردو کاڼې انشاءالله دغه به وباسي د الله په حکم سره بل موږ سره زیات شکایت د عرق النساء راځي عرق النساء کې الحمدلله موږ سره 3 علاجونه دي موږ سره چې کوم دی د دې لپاره موږ سره 3 چې کوم عرق النساء مسلې هغې ته موږ یو د رګ نه وینه مباسو او بل چې کوم دی فسد دی هغه ورته کوو خو د هغې نه علاوه موږ سره د عرق النساء چې هغه ورونه چې هغه مطلب دوايي خوري نو انشاءالله دا د عرق النساء په درد کې کار کوي چې کومونه داسې وي چې د هغې ته د عرق النساء مسلې د خپه باندې چې کوم درد راشي نو د هغې لپاره انشاءالله دا بهترینه دوایي ده کومونه استعمالوي انشاءالله چاته عرق النساء مسلې نو انشاءالله دا دوایي ورته موږ ورکولی شو تاسو به رزلټ انشاءالله وګورئ خو هغه ورونه چې کوم دوایي استعمال کړي موږ ته به وروستو بیا رزلټ وایي چې یاره فایده وشوه یا ونه شوه مولانا صاحب د څومره دوایانو چې تاسو تعریف وکړو چې یاره د دې مرض بواسیر او داسې د ګردو تاسو وي مختلف دوایان یې یاد کړو د دې رزلټ تاسو راغله چې کړي هم دي ده شاید به موږ خو تاسو ته وایو چې موږ هغه دوایي تاسو ته شو کوو چې کومې دوایي چې موږ تاسو ته شو کړې دا موږ خپله استعمال کړي دي الحمدلله لکه د مردانه طاقت دوایي شوه دا موږ خپله استعمال کړي ده چې کوم د دې موږ ته ریزلټونه راغلي دي خلک موږ ته کالونه کړي دي چې مولانا صاحب د شوګر دوایي شوه الحمدلله د دې موږ ته ریزلټونه راغلي دي ډېر سپین ږیري مشران خلک دي هغوی زموږ د دوایي نه استعمال کړي دي الحمدلله هغوی خوشحاله دي موږ سواد ته ځو اکثر نو په سواد کې راته په روډ باندې خو روزانه یو بابا ولاړي چې کله هم زه موږ زو هغه موږ ته اډر راکوي دوباره اډر راکوي مولانا صاحب دا دوایي موږ استعمال کړې وه ما ته بیا راکړه نو چې کله هم موږ زو موږ ته نور اډر راکوي لکه روزانه موږ ته اډر راکوي نو الحمدلله زموږ دوایي رزلټ چې کوم مریضانو ته موږ ورکړل ده په زرګو خلکو ته موږ ورکړل ده الحمدلله مجربه ده ازموده ده موږ خپل استعمال کړل انشاءالله موږ ته فایده راکړله ډېره مجربه نسخه ده مولانا صاحب دا راته ووایي تاسو علم د کوم ځای نه کړی یاره جی موږ خو الحمدلله زموږ خال کې مدرسه ده شیخ عبدالشکور صاحب د هغې نه موږ فراغت شوی دی الحمدلله په 2013 کې زموږ فراغت شوی بیا موږ کال تبلیغ کې هم لاړو د هغې نه پس الحمدلله موږ قرآن کریم ترجمه هم کړې ده ثوابه کې الحمدلله موږ 2 درسونه کړي دي داسې تقریبا ټوټل درسونه به زما یو 9 درسونه 2 کلمه په خپل هم درس پړاو کړل دی الحمدلله داسې ده چې لکه د علم سندونه فراغت الحمدلله ټول را سره دي تجوید هم را سره دي د قرآن کریم د ترجمې سندونه هم را سره دي د بخاري شریف سندونه هم را سره دي الحمدلله ټول را سره دي
مولانا صاحب ما پروګرام تاسو لپاره نیت کو تاسو عالمانو من قدر کو معاشره ده نو زه مطمئن یم چې یو عالم د چا سره دوکه نشي کولی د دوی په نوم باندې او بیا چې دا کم زفلی د غربت سره مخ عوام بلا ستونزې لکه څنګه چې تاسو وی چې د ډیپریشن او د ټینشن خلک مریضان دي نو دا خلک نن سبا کو ګورې نو په نړۍ کې رزق پیدا کول غیله منډه ترلې ګرانی ته د خلکو سره گزاره بم کې چې پریټ کې بالکل جی شاید به زه تاسو ته دا ویم الحمدلله موږ سره ډېر خلک داسې راشي چې هغه غریبان یا هغوی سره کرایم نه الحمدلله موږ داسې هم کړل دا خو په دې سکرین ویل ښه نه خو پرهل موږ د غریبانو سره بالکل د غریبانو نه د طلباو نه د علماو نه موږ چې کله علاج کوو نو الحمدلله موږ هغوی سره ګزاره هم کړله بعضې نه موږ پیسې هم نالو وجه زموږ دا چې موږ کوشش دا کوو موږ یاره چاته الله صحت ورکړي ټول عمر خلک پیسې هم نالي خلک کله کله دوا ملي نو موږ په دغه نیت باندې موږ الحمدلله دغه څه خبره بنئ انشاءالله موږ کوشش کوو چې یو سړی راشي د هغې موږ هیئت ته ګورو یو سړی غریب دی هغه ځل رزق نشي پیدا کولی نو د هغې نه موږ څه والو موږ کوشش کوو چې دغسې غریبانو سره موږ مرسته وکړو په ځای د پیسو اخیستلو هغې سره موږ مرسته وکړو نو الحمدلله دغه څه خبره بنئ انشاءالله چې کوم ورونه داسې وي چې هغوی کمزوري نو انشاءالله هغې سره موږ تعاون کولی شو مننه جی قدرمنو داو مولانا صاحب او دغه کمې دویانه چې یاد کړي که کم ورونه خوښمن دي او هغې ته دغه تکلیفات دي په دغه مشکلاتو کې نو بالکل راتلی شي د مولانا صاحب نمبر تاسو ته په سکرین ښکاري د مولانا صاحب سره رابطه وکړئ د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکړي د الله په امان